کتابونو دا واقع لیکل دا چې جنید بغدادي رحمه الله دا ډیر لوی سړی تیر شوی دی، ډیر لوی بزرګ سړی تیر شوی دی. نو دوی پر د خپل شاګردانو مریدانو سره روانو. نو چې مریدانو سره روانو نو مخامخ د دې مخې ته یو الک تیر شو، یو الک. هغه الک د حسن ډیر ښکلی و، الله ولې لوی حسن ورکړو، کتابونو ذکر کړی دي. خو دی و کافر، مسلمان نو. نو دا د مریدانو کې د جنید بغدادي رحمت الله علیه په دې مریدانو کې یو مرید دی جنید بغدادي ته وایي جی وی داسې حسن والا بم الله رب العزت جهنم ته ارتوي. نو جنید په غلط نظر سره وته وکړه، ځکه ډېر ښکلی و که نه. اگر چا کافر الله تعالی خو د چا شکرونو منو ته خو نه ګوري، خو بس که چا کلمه ویلې وه او د الله تعالی په حکمونو د نبي علیه السلام په طریقو باندې ژوند تېر کړو جنت ته به ځي، او که په دې د الله په حکمونو د نبي علیه السلام په طریقو باندې ژوند نه تېر کړو به جهنم ته به ځي. د جهنم او د جنت فیصله په حسن نه ده که نه. کني بلال رضی الله څونه تکتور وګوره که نه، کم لوی درجه ول الله ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال ته سوی بلاله وې داسې څه عمل کې چې په جنت کې د ستا د خپل خشر زه د ځان نه مخکې اورم. او حضرت او د نبی علیہ السلام خپل ته ابو لهب هغه د حسن تک سپینو، ها تک سور سپینو، خو جهنم یې ځای دی. او باقي د قرآن وتخیری کړي تبت یدا ابي لهب وتب. نو زما د دې دوانو خبرې دلته دا کول دا مطلب دی چې الله تعالی د چا حسن او د چا عمل ته نه ګوري، الله تعالی به دې ته ګوري چې د ستا نیک عمل څه دي، تا څه مال راوړي دي، تا زما حکمونو باندې عمل کړی دی که نه، تا د پیغمبر علیه السلام په خپل خوږ پیغمبر تا د هغه په طریقو باندې ژوند تېر کړی دی که نه، الله خو به دې ته ګوري. نو په دې وجه جنید بغدادي رحمه الله ته چې د مرید دا خبر وکړه چې داسې حسن ونه به الله تعالی جهنم ته ارزوي. خو جنید بغدادي رحمه الله د خپل مرید ته وایي خاله که تا دته په غلط نظر سره وکتل وینکري به ده چې تا ته به د دې مزه میلو شي، تا ته به د دې بدله میلو شي. نو کتابونو لیکلي دي چې د هغې مرید نه بیا قرآن هیر شو، قرآن هیر شو. دا ډیره درانه خبره ده غوره چې یو حافظ قرآن نه قرآن هیر شي. نو دا د غلط نظر هغه اثر و چې د نه قرآن هیر شو. نو دا غلط نظر نه به ځان ساتي.